أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. پدې رکوع کې الله تبارک وتعالى یو څو خبرې بیانوي. اوله خبره تادیب بالاقوال، دا ادب ورکی مؤمنانو لا چې خبرې به سمې کوي، اقوال او خبرې به خپل سمې کوي، بې ځایه تپوسونه مه کوئ. دویمه خبره تادیب بالافعال، چې کارونه هم سم کوي، د کارونو باره کې ادب ورکوي چې دا سوال هم داسې بیکاره دی لکه څنګه چې ستاسو د عمل بیکاره دی، چې کورونو ته په شا طرف باندې راځي الټه کارونه کوي، دا پرېږدوئ. او درېمه خبره حکم د قتال، چې ملک سم شو نو بیا خپل کار شروع کا، دا نه چې لوړ دې تیره کو بیا غنم نه ریبي. نو د دې ځای نه د جهاد او د هغې ترغیبات ذکر کوي. څلورمه خبره ترغیب قتال فی سبیل الله ته. پنځمه خبره غایه او انتها د قتال فی سبیل الله، چې جهاد به تر د کمی پوری. شپږمه خبره ادب د قتال، چې کوم محترم اوقات دي، محترم ځایونه دي، کافر د هغې خیال ساتي نو تاسو یې مو ساتئ. اوومه خبره ترغیب انفاق فی سبیل الله ته، چې جهاد بغیر د مال لګولو نه کیږي نو انفاق ته ترغیب دی، مال لګولو ته ترغیب دی. اتمه خبره مسله د حج په دې کې بیان شي. دا ته خبرې در دې رکوع خلاصه ده او د دې حاصل دی. اول آیات يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، د دې ځای پورې اولنۍ خبره ده تادیب الاقوال. بیا وليس البر بأن تأتوا البيوت نه دویمه خبره ده تادیب فی الافعال، په کارونه هم سم کوي، په عباره کې ادب ورکوي. نو دی اولنی آیات کې د سپوږمۍ په باره کې د یو سوال جواب دی. د مخکې سره تعلق دا دی چې روژه او دغه شان نور عبادتونه دا په میاشت سره معلومیږي، نو د میاشتې تذکره کوي. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د میاشتې په لیدو سره روژه نسئ او د میاشتې په لیدو سره روژه ماتوئ، یعنی اختر کوئ. او په دې کې د جاهلیت د بعض رواجونو رد کوي الله رب العالمین. دا تپوس چا کړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه؟ نو یو قوالدار چې دا تپوس بعض صحابه کرامو کړو، لکه معاذ ابن جبل، ثعلبه ابن غنم رضی الله تعالی عنہ، چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم څه راز دی چې سپوږمۍ د تار پشان باریک راوخیږي، بیا غټیږي تر دې چې ګول شي، او بیا وړکیږي تر دې چې د مخ کې پشان باریک شي، د نور پشان په یو حال باندې ولې باقی نه پاتې کیږي. نو دا آیات الله رب العالمین نازل ک. بعض علما وایي چې نه دا تپوس یهودیانو د معاذ ابن جبل او د ثعلبه رضی الله عنهما د هغې نه کړو، یهودیانو د دیو نه کړو، او هغې دواړو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا سوال ذکر که چې مونږ نه یهودیانو دا تپوس وکړه چې څه وجه ده سپوږمۍ اول نری ښکاره کیږي، بیا زیاته شي، بیا برابره شي، او بیا کمیږي او نری کیږي. نو که ابتداءً تپوس د مسلمانانو شي نو هغې د حکمت تپوس کړی.
او جواب هم د حکمت په بیان سره ورکړل شو چې دې کې ډېر حکمتونه دي د سپوږمۍ په ذریعہ باندې خلق د خپل ژوند د ضرورت او اوقات مقرري د قرض د اغستو د خرڅولو اغستلو تاریخ روزه افطار حج دغه شان اجاري کرایه تنخواګانی د زنانو د حیض ماهواري بیماری د زنانو عدتونه دا ټول د وادي د سپوږمۍ په ذریعہ سره معلومیږي او کدا تپوس د يهوديانو شي یا د صحابه کرامو چې دیو د نریوالي او د غټوالي د سبب تپوس کړو خو هر کله چې دا تپوس بے پیدیو ځکه دا تپوس بے پیدی لري چې ولې غټیږي ولې وړکیږي نو جواب ورکړل شو په حکمت بیانولو سره چې د دې حکمت هغه تاسو واورئ او په دې کې تنبیه ده چې خلکو تاسو لری بے پیدی تپوسونو کول دا نه دی پکار او نه سبب تپوس تاسو له پکار دی ځکه چې سبب معلومولو کې پیدا نشته او داغه او خيار مفتی داغه طریقه دای کله ته انسان تپوس وکي نو د مخاطب د حال مطابق جواب ورکي د سوال مطابق جواب نه ورکي بلکې داغه مخاطب او چا چې ځان تپوس کړل داغه حال د ګوري داغه موافق جواب د لور کی او په دې کې اشاره ده چې يهودو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام متنګوي مفید تپوسونه وکي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ډېر لپاره نه راغلی چې د کائنات او سيزونو وجوهات او اسباب بیان کړي چې دا ولې غټيږي ولې وړکیږي بلکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کار د دین احکام بیانول دي دلته د دین احکام بیانول دي نو هغه توي بے پیډي او بے ځای تپوس چې کوم نن واغه مکوي الله تبارک وتعالى په دې آیاتونو کې فرمایي یسالونک تپوس کوي ستانه پیغمبره نو یادا مؤمنانی کوي یا يهودي کوي یسالونک تپوس کوي دیوستانه عن الاهله د میاشتو په بارکی قولوا اے پیغمبره هي مواقیتو هيا چې دا مواقیت للناس نخدي د وخت مقررولو د خلقو د پاره هيا د سپوږمۍ مواقیت د وخت مقررولو للناس د خلقو د پاره دي چې خلق خپل یو وخت مقرر کی والحج او خصوصا د حج د معلومولو د پاره او دای په ذکر کا ځکه حج کې با د خلکو چل ولکاو د ځان به مخکې کول او رستو کول په دې کې کول نو خاص تور باندې دا بیان ک د دې وجنا د حساب د پاره بهترین هغه سپوږمۍ دا او اگر چې د شمسی حساب د نور والا حساب جایز دی خدا غوړه نه دی او بهتر نه دی دې وجنا هغه ته انګریزي حساب وای او د سپوږمۍ والا ته اسلامي حساب وای ځکه څومره کارونه چې دي زمونږ د دین احکامات زمونږ د دین کارونه کاغه رمضان المبارک دی کاغه وړو کې اختر دی کاغه لوی اختر دی او کاغه نور داسې بهترین ورځې دي او بهترین وختونه دي ليله القدر دی نو دا ټول دا په میاش سره معلومیږي سپوږمۍ سره معلومیږي دا په نور سره نه معلومیږي نو هر مسلمان لپاره دی چې دې حساب نم دې خبري وليس البر او ندني کی بیان تاتل بیوتا دا چې تاسو راځي خپل کورونو ته من ظهوریا د شاګانو دا غینا دا په بل رسم باطل باندې رد دی او دویمه خبره ده د دې رکو چې تعذيب په افعال چې خپل کارونه سم کوي اصل کې وجه داوا علما ذکر کوي چې دیو بکلا حج لتل یا عمرې لبلاړه نو چون کې بیرته چې براتل نو اوس موږ سپاشویو او په دې دروازه باندې خو ګناګار وته ومه نو شاته طرف ته دیوال سورې کو پاغي باندې بران نه وته په دروازه باندې باندې راته دای د ځان یو دین جوړ کړو یو رسم جوړ کړو نو الله تبارک وتعالى دا کار مکوې د ځان دین م جوړوي وليس البر او ندني کی بیان تاتل بیوتا چې راځي تاسو خپل کورونو ته من ظهوریا دا غي د شاګانو د طرفه
ولکن البر لیکن نیکی خدا دا من اتقا چې څوک ویریږي د الله تعالی نه یا ولکن البر لیکن نیکی خو نیکی دا هغه چا دا من اتقا چې څوک ویریږي د الله تعالی نه ځان د حرامونه بچ کی ځان د الله د خلاف او د الله د بغاوت نه بچ کی واتل البیوت من ابوابها رازی تاسو کورونو ته داغي د دروازونه پاغي په دروازې باندې کور ته راځه واتقوا الله ويریږئ د الله تعالی نه لعلکم تفلحون دې د پاره چې کامیاب شئ کورونو ته داغي په دروازو باندې راځي په شا طرف باندې مرازي نو غلط رسم باطل رسم هغه ته انسان دین وای نو د خیولوی بدعت دی لہذا پدې کې اشاره شو چې ځان به کارونه نه جوړي ځان به دین نه جوړي واتقوا الله ويریږئ د الله تعالی نه لعلکم تفلحون دې د پاره چې کامیاب شئ یسالونک دیو تپوسونه کیستان عن الاهلا د میاشتو په باره کې قل وای پیغمبر هي مواقیت دا نخدی د وخت مقررولو للناس د خلقو د پاره والحج او خاص کر د حج د پاره وليس البر او نددانی کی بیان تاتل البیوتا دا چرازی تاسو کورونو تا من ظهوریا د شاگانو دا غینا ولكن البر لیکن نیکی خونی کی دا غچا دا من اتقا څوک ویریږي د الله تعالی نه واتل البیوت رازی تاسو خپل کورونو تا من ابوابیا د دروازو دا غینا واتقوا الله ويریږئ د الله تعالی نه لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك